पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शान आप, नौजवानों की दिल की धड़कने आप लोगों के भरपूर ताड़ियों में साबिक सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा एग्जीक्यूटिव मेंबर कौंसिल खान हाजी शरीफ खान खिलजी साहब, नारे भुट्टो। आज के पश्तून कल्चर डे पे मतीन खान के जानिब से जमाने के अर्तगल खान हाजी शरीफ खान खिलजी साहब को पश्तो सकाफती लुंगी पहना रहे। आप लोगों से भरपूर ताड़ियों की दरख्वास्त है हाजी शरीफ खान खिलजी साहब के लिए। शुरू को दलों सस्तन थाला ढेर मेहरबान او بخشون کیدا قرار صدمخه دستر لاشود نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ستر توپه سلام ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول د ټولو ځوانانو څخه ماشومانو څخه خواست کوم چې شور بند کې، ځکه چې دلته موږ راغلي یو، بیا چې کله ملاقات کیږي یا موږ تاسو سره مخامخ کیږو یا خبرو ته سره خلاصیږو، په هغه کې ټایم لګیږي. نو زه د ټولو ځوانانو څخه خواست کوم چې ځوانانو ته دلته چې راغلي یاست، نه زه ټایم پاس ته راغلی یم نه تاسو ټایم پاس ته راغلي یاست، پر یو درد، یو دوک، یو پریشانی مو راوړې ده، یو غم مو راوړی دی. په هغه پریشانی او غم کې ستاسو ودر ته راغلی یم، ستاسو دروازې ته راغلی یم، ستاسو درګاه ته راغلی یم. په دغه درد او غم باندې ستاسو څخه هم خپل نظر غواړم، زه هم خپل نظر د سره شریکوم. نو زه د ټولو څخه خواست کوم چې تاسو خاموشي اختیار کړئ، یو څو خبرې د زړه په غوږو باندې واورئ. دغه رنګه نن د دې درانه شمولیتي پروګرام منتظمین ګل محمد سلیمان خیل صاحب، غنم رنگ، عبدالباقی، امیر آغا، حاجی صالح سلیمان خیل، امیر سلیمان خیل، انور خروټی او د دې ټولو مشرانو، شملورو، سپینږیرو، توریالیو، بهادرو ځوانانو ته په پاکستان پیپلز پارټي کې په شمولیت کولو باندې د زړه له کومې ښه راغلاست او مبارکي وایم. عزیزانو، نه پوهېږم چې څه وخت به دغه ځوانان د سیالۍ جامې اغوندي، نه پوهېږم هغه د پلار بګړۍ، هغه د نیکه بګړۍ چې مو د خاورو سره خاورې ده، هغه بګړۍ به دا ځوانان کله د خاورو سره پورته کوي. نه پوهېږم هغه خور کوي، هغه مور کوي چې زما په سیمه کې، زما په علاقه کې په ژړا ده، در په دره ده، کونډې دي، یتیمان دي، په ژړا ده. نه پوهېږم چې دا ځوانان به کله د دوی اوښکې پاکوي، کله به د دوی امیدونه ورپوره کوي، کله به د ځوانان د پیغلو په سر ټیکري اچوي، کله به دا ځوانان د هغو مورکیو اوښکې پاکوي. څوک چې په ژړا دي، څوک چې لا چاره دي، څوک چې بې بسه دي، او کله به د هغه یتیم اوښکې پاکوي، هغه یتیم چې د خپل پلار انتظار کوي، خپله مورکۍ و سر ته په ژړا ده، کله به د هغه ماشوم په سر سایه جوړوي. عزیزانو، دې ښار ته موږ تاسو ټول راوځو،
په دې علاقو په سیمه کې موږ تاسو ټول د سیالۍ خبرې کوو مګر موږ تاسو د سیالۍ څخه ډېر لرې پاته خلک یو. ته کومه سیالي لرې ځوانه؟ ته ولې ښې جامې اغوندې؟ ته ولې دې ښار ته راوځې؟ ته ولې خاندې؟ ته د خندا حق نه لرې. دې معاشرې، دې ظالمې معاشرې، دې ظالمو حکمرانانو، دې غافلو ظالمانو تر اوسه پورې تا ته ستا د خورګۍ، ستا د هغه ماشوم یتیم حق نه دی درکړی چې څوک لاچاره ده، بې بسه ده. ته خو به خپله ګزاره وکړې. ته د هغه ماشوم په سترګو کې چې کوم امیدونه دي هغه تا پوره کړي دي. دغه ماشومان ستا څخه څه غواړي؟ تا د دې ماشوم د امیدو دپاره هېڅکله 5 منټه سوچ نه دی کړی چې د دې ماشوم امیدونه به زه څنګه پوره کومه. عزیزانو د دې غفلت د خوبه سره راووځئ. لا اله الا الله محمد رسول الله. زه ستاسو د اواز د پورته کولو دپاره راوتلی یم. زه د دې سپین ږیرې د بګړۍ د بچاولو دپاره راوتلی یم. زه د دې ماشوم د هیلو د پوره کولو دپاره راوتلی یم. او تاسې دلته د کوره راووځئ. کله چې ودې ښار ته ووځئ په دې بازار کې چې هر رقم ابس مجلسونه یي تاسو ټایم ورکوئ مګر د دې علاقې د دې بچیانو د مستقبل دپاره تاسو هېڅکله خپل ټایم نه دی ورکړی. دا صرف اور صرف د ګل محمد ذمهواري نه ده، دا ستاسو ذمهواري ده. دلته موږ تاسو تر اوسه پورې په دې باندې پوه نه یو چې زموږ سیاسي شعور چې تر اوسه پورې تباه دی. 40-50 کاله کېږي زما او ستا سیاسي شعور تباه دی. ما او تا اوس هم په دې کلي کې د روډ خبره کوو. ما او تا اوس هم په دې کلي کې د برمې خبره کوو. ما او تا اوس هم په دې کلي کې د بجلۍ خبره کوو. 21مه صدۍ ده. خلک سپوږمۍ ته وختل، خلک مریخ ته وختل مګر ته ده اوسه پورې د بجلۍ خبره کوې. ته تر اوسه پورې د ښه صحت خبره کوې. ته تر اوسه پورې د ښه هاسپیټل غوښتنه لرې. ته تر اوسه پورې د ښه سکول غوښتنه لرې. ته تر اوسه پورې د بجلۍ غوښتنه لرې. ته تر اوسه پورې د اوبو غوښتنه لرې. عزیزه دا ولې؟ تر څو پورې؟ تر کومه وخته پورې په دې علاقو په دې سیمه کې موږ تاسو دغه حق په خپله د لاسه ورکړی دی. هر هغه څوک چې د الیکشن په ورځ په 2023 کې بیا تاسو ته راځي ستاسو د سپین ږیرو مشرانو دروازې ټکوي. عزیزانو دا ستاسو په جیب کې چې کومه CNIC ده، شناختي کارډ دی، دا خبره په غور واورئ. خاص طور سپین ږیرې یې واورئ. د دې شناخته کارډ مطلب څه دی؟ د دې شناخته کارډ مطلب په والله بالله تعالی زما کدا وي چې تبلیس والا تشکارا کا. د دې شناخته کارډ مطلب دا نه ده چې په لاهور کې په یو هوټل کې شپه په تېره کا. د دې شناخته کارډ مطلب دا دی چې دا ملک تا ته په جمهوري طریقه سره په 15 کاله کې 8 ګنټې وخت درکوي. په هغه 8 ګنټو کې د هغه بچي د ښه مستقبل فیصله وکړه. په هغه 8 ګنټو کې نن چې په دې کلي او په دې علاقه کې کومه پریشاني ده د دې پریشانیو د حل فیصله وکړه. په هغو 8 ګنټو کې د هغه یتیم د ژړا فیصله وکړه چې کوم یتیم ستا د کور د څنګه په ژړا دی. په هغه 8 ګنټو کې د هغه وږي ماشوم فیصله وکړه کوم ماشوم چې پلار یې د شیدو پیسې نه لري، په زانګو کې په چغو دی، په بوغارو دی، مور یې ورسر ته په ژړا ده. د هغه د ښه مستقبل فیصله وکړه. په هغه 8 ګنټو کې د هغه ځوان چې پلار 14 کاله د موټه په خوله سره په ده 14 کاله تعلیم وکړي، MA یې په وکړله چې دی نن په بازار کې په ریړۍ چلولو مجبوره ده. د هغه د ښه مستقبل فیصله وکړه. مګر موږ دلته مذاق جوړ کړی دی. دلته چې د شاوخوا خلک ولاړ دي دا ټول یا زه د میلې دپاره بولم یا د ټایم پاس دپاره بولم چې دلته راغلي دي. څنګه انسانان یو، څنګه خلک یو، څه شي یو، څنګه په دا معاشره کې ژوند کوو، ځان ته پښتانه وایو. زما خورکۍ
نن هم په نادرا کې بې عزته ده زما مورکۍ نن هم په نادرا کې خلک دکې ورکوي زما سپین ږیري ته نن هم خلک په نادرا کې دکې ورکوي دا نادرا د چا د پلار نه ده دا د دې سپین ږیري ده دا زما استاده دا د ملک سکندر د پلار نه ده دا د پاکستان نه ده دا زما استاده ما خو تا ته به د نادرا هر افسر د پلار به زما ستا نشنلټي ایشو کوي چې څو تر څو ته په خپل حق پوه سې غلام دې ځان ساتلی دی په خپله دې ځان غلام کړی دی ځوان دې غلام دی سپین ږیري دې غلام دی پیغله دې غلامه ده سپین سرې دې غلامه ده هغه ماشوم دې غلام دی ولې پرېږده دا اوټ پر خپل ځای تاسو دې خدای ووایي د خپل اوټ فیصله په خپله وکړي زه دلته د دې دپاره نه یم راغلی چې تاسو د الیکشن په ورځ صرف شریف خان ته اوټ ورکوئ اوټ یو حیثیت نه لري په ځان کې شعور پیدا کړئ پر 15 روپیو په 10 روپۍ په دې کلي کې یو بل بې عزته کوئ پر 5,000 په 10,000 روپۍ یو د بل ریندار ژړوئ هغه غله هغه ډاکوګان قسم په قرآن ما ته حیا درېږي چې چیرې زه د ملک سکندر صاحب نوم واورم والله که اختلاف ورسره لرم افسوس راته په دې درېږي چې یو غل زما کور ته دننه راځي یو وارې زما 15 کاله غلا کړې ده 15 کاله یې زما وینې خرڅې کړي دي 40 کاله یې زما کون تباه کړی دی 40 کاله یې زما سپین ږیری تباه کړی دی بیا چې هغه کله راځي زما سپین ږیری ورته په لاره کې په انتظار ناست دي وغله ته بسکټ ورکوي وغله ته چای ورکوي وغله ته عزت ورکوي عجبه خلک یو عجبه انسانان یو زه د ملک صاحب سره یو دښمني نه لرم زما ورور دی زه د یوې سیاسي پارټۍ خلاف خبره نه کوم زما ورونه دي زما دپاره محترم دي خو مګر ما ته خپل ضمیر اجازه نه راکوي غل که په پیپلز پارټۍ کې وي لا اله الا الله محمد رسول الله تر غاړه یې نسم غل که په جمعیت کې وي تر غاړه یې نسم غل که په پښتونخوا کې وي تر غاړه یې نسم زه د غلو خلاف راوتلی یم ستاسو ملګرتیا غواړم په لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې د دې علاقې حق خوړلی دی هغه که خان وي که نواب وي که